دې لسه څو ورځو کې زموږ 50 نه بره تاوان شوی، خو موږ کوو روزګار خو نشي بندولی، دا به کې ډېر زیات تکلیف یې ورته بیماران راځي پوه شوې داسې بیماران راغلي پرون پوه شوې چې کینسر مریضان دي پوه شوې د بارډر مشکل ځان له زموږ مشکل نه دی، دا د ټولو خلکو مشکل دی. دلته خو ولا چې بارډر چې بند دي ټول حالات خراب دي یار، که دکاندار دی که ترانسپورټ دی که هر شي. زما به خپله 3-4 بورې کار کېده، اوس 1 بوری دی، نو هر سړی تاوان سره مخ دی. سر ژبه دلته خو ټول غریب خلک دی، که دکاندار دی که هوټل والا دی که ترانسپورټ والا دی، ټول هم دې ګیټ ته پراته دي چې دا ګیټ کولا وي نو هر سړي روزي روانې. بس هغه خپل موږ نه دی، خپل مقدار چلو که نه نور موږ پوهېږو زموږ وس هم تاوان دی. په ایمان چې دلته داسې خلک هم شته دی چې د ورځې یې وګټي ماښام یې وخوري. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त तोरखम बॉर्डर पे मौजूद हूं। यहाँ बॉर्डर बंदिश से जो मकामी ताजिर हैं, दुकानदार हैं, जिनका सारा ज़र माश यहाँ पे आमदोरफ्त जो होती है उस पर मुनसर है, वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। एक साथी मौजूद, उनसे बात करते हैं। रुके खपल नुमरात हुआ उदारत हुआ तासो दा बॉर्डर च दा अमरोर जोन बंद है तासो तो स तकलीफात وړاندې راغلي دي. زما نوم خپله یاقوت دی. موږ دلته کې دا 14-16 کال نه ژوند کوو دیزي کې. د بارډر مشکل ځان له زموږ مشکل نه دی، دا د ټولو خلکو مشکل دی، که هغه ترکاري والا دی او که هر څه والا دی که نه. دلته کې اویکچرو والا دي 1500 ګټي، هغه هم نشته دی. نو مشکل دومره مشکل دی چې زما به خپله 3-4 بورې کار کېده، اوس 1 بوری دی، نو هر سړی تاوان سره مخ دی. الله دې وکړي چې بس کولاو شي دا ګیټ، د بارډر کولاو شي. بارډر د امر ورځونه بند دی، نو دلته خو همدرف بیخي نشته. نو د تاسو پیسې څنګه ګټې لګې، خپل خرچه څنګه کوئ لګې، دا ژوند څنګه تېروئ؟ خرچه خو د حساب دی چې بس هغه خپل موږ نه دی، خپل مقدار چلو که نه نور موږ پوهېږو زموږ وس هم تاوان دی، ځکه چې خرچه هماغه کېږي او مال هغومره وځي نه. نو د هر سړي هم دا مشکل دی، هر سړي ته دی. دا تورخم داسې بارډر دی که کولاو وي خو هر څه شته، کې نشته دا تش غر دی، به دلته هېڅ هم نشته دی. دا اوس تقریبا 18 ورځونه بند دی. نو د 18 ورځو کې ستا څه دوکانداري شوې ده؟ دې لسه 2 ورځو کې زموږ 50 نه بره تاوان شوی، خو موږ کوو روزګار خو نشي بندولی، دا به کې. نور ما درته ویل چې مشکل د ټولو دی، یوازې زما نه دی، د ټولو دی. په تورخم کې که ډریور دی او که ویکچر والا دی که دکاندار دی، د ټولو دی، هر سړی خفه دی. والله دې وکړي چې کولاو شي. जी नाजरीन, ये नान भाई हैं, इनका एक तंदूर है जो इनका ज़र माश है, जिससे अपने ख़ानदान की किफ़ालत करते हैं। बॉर्डर बंदी से चूँकि यहाँ पे आमदोरफ्त नहीं है, कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, तो इनका कहना ये है कि ये तावान कर चुके हैं, तावान कर रहे हैं। यहाँ और दुकानें मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किन किन मसाइल से दो चार हैं। आइए, मैं इस वक्त एक होटल के बाहर मौजूद हूँ। इसके मालिक से बात करते हैं कि जब बॉर्डर खुला होता है तो इनकी कितनी आमदन होती है और बॉर्डर बंदिश से इनके रोज़गार पे कितना असर पड़ता है। रुके खपल नुमरात हुआ उदारत हुए द तोरखम बॉर्डर में सम रोज सम रमुदीन दा कार के लगे तकरीबन ज़मानो कासम دی او تقریبا بارډر ما تقریبا 2007 نه موږ دلته روزګار دی پوه شوې کوي چې بارډر بند وي بیا دلته ډېر زیات مشکلات دي پوه شوې، کاروبارونه ولیاړي پوه شوې، مسافر راځي دلته جمع کېږي پوه شوې، او ډېر زیات تکلیف یې ورته بیماران راځي پوه شوې داسې بیماران راغلي پرون پوه شوې چې کینسر مریضان دي پوه شوې، کاروبارونه بالکل ټپ او ولیاړ دي پوه شوې، موږ ته ډېر مشکل دی د کاروبار. तो 2007 کار کې 2007 نه تر اوسه پورې سو پرې بارډر بند شوی دی، هفته هفته لس شل ورځې پورې بند شوی دی. ټیک شو کنه بارډر چې کله بارډر کولاو وي نو ستا دکانداري سامره کېږي، سامره دا شی نه کورخې یا دا کچالان یا دا چولې خرڅوي. تقریبا چې بارډر کولاو وي بیا تقریبا 30 سیره چوله وباسمه، تقریبا 35 سیره لوبیا وباسمه، داسې چکني ماستو سره 120 کیلو 80 کیلو وباسم سره تقریبا ډېر زیات ښه کاروبار وي پوه شوې. چې بارډر باندې بیا تقریبا داسې وایي چې 16 سیر 14 سیر 15 سیر داسې وباسو سیل. چې کله بارډر بند شي نو دکانونه هم بند دي. زه یو خو کوم خلک زی راځي عام ستا روزګار ختم شو، تګ راتګ بند شي، دکانونه بند شي نو بیا خو ستا کار بالکل ټپ شي کنه. بس مکمل کاروبار مکمل بند شي پوه شي چې دکانونه بند شي نو بیا خو یو شی هم نه وي، ځکه چې بس هېڅوک هم نه راځي، بس هر سړي بارډر پورې تعلقات دي پوه شي، بس څوک هاخواته دي څوک دې خواته دي پوه شي. دا خو ډېر زیات دلته خو بې انتهایي روزګار روان وي پوه شي، د هر سړي پکې کار روزګار کېږي پوه شي، بس هر سړی ماښام کور له دي پوه شي صبح وخته راکېو دي پوه شي، بې انتهایي روزګار خراب وي چې بارډر بند وي، هر څه بارډر سره تعلق لري دلته. چې بارډر بند شو ستا روزګار خراب شو نو بیا ته د خپل ژوند څنګه کېږي، د هفته 10 ورځې چې کوم تا ته نقصان رسي هغې به څنګه برابرې؟ نو بس بیا به څه شي نه برابره کړې پوه شوې،
بس مخکې خو چې کار روزګار رواني پوه شي بس سر لین رواني پوه شي هر کاروبار چې بس روزګار ودرېږي خامخا بس هر څه ودرېږي په ټپه بیا به جیبه نه تاوان کوي نو ستا د پاکستان او د افغانستان حکومت نه څه مطالبه ده؟ بس موږ ته دا مطالبه ده پوه شي چې بس موږ ته بارډر مه بندوي موږ ته بارډر پاک ډېر زیات مشکلات وي یوازې زه مشکلاتو کې نه یم پوه شي ټول تقریبا دلته څومره تقریبا داسې وه چې پېښور نه ته ونیسه کابله پورې ټول روزګارونه ورڅخه خرابېږي پوه شي یوازې زما روزګار نه ټول خرابېږي जी नाजरीन, इसके साथ ही एक जनरल स्टोर वाक़ है, उसके मालिक से बात करते हैं कि वो किस परेशानी में मुब्तला हैं इस बार्डर की बंदिश से। तो हम बार्डर पे ये एक जनरल स्टोर के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं कि बार्डर की बंदिश से ये इनका रोज़गार कितना मुतासर हुआ है। खपलुम रात हुए उदारत हुए चिदा बार्डर दाम रोज़ों बंद है दासा सु दुकानदारी संग रवाना गा। السلام علیکم زما نوم اختر علي دی او ترخان اوسېدونکی یم دلته خو ولا چې بارډر چې بند دي ټول حالات خراب دي یار که دکاندار دی که ټرانسپورټ دی که هر شی بند دي ښه خپه خلک ډېر پریشان یو موږ یار ته اوسه پورې دا دکان بند و دا ما نن کولاو کړی دی ترجیح به دلته خو ټول غریب خلک دی که دکاندار دی که هوټل والا دی که ټرانسپورټ والا دی ټول هم دې ګیټ ته پراته دي چې دا ګیټ کولاوي نو هر سړي روزي روانه وي په ایمان چې دلته داسې خلک هم شته دی چې د ورځې یې وګټي ماښام یې وخوري ټول نسخان دی نو سرجي بس یو بل ته سوال کوي نو بس د هغې خو هم دا کار دی پوه شي که نه که ډېره ګزاره وشي یو هفته نیمه ګزاره به وشي مزدور کاره سړي خو سره بیخي ګزاره کېږي نه ځکه چې بس سار یې وګټي ماښام یې وخوري او چې ګیټ بند نو بس دا مسله ټول پریشانۍ سره مخ دي یار نو دا ګیټ بار بار بندېږي د ده څه حل ستاسو ذهن کې شته تاسو یو مشوره ورکړئ چې یاره دا حل دا کول پکار دی بارډر نه دی بندېدل پکار دا امدرف دی رواني که نه او سرجي بس دې ځای مشران چې کوم دي او اخوا کوم مشران چې دوی دا خبره وکړي پوه شي که نه او خپلو کې یو میټینګ وکړي چې یار دا ولې دا د غریب طبقې سره ولې دا کېږي یار इनका ये कहना है कि दोनों जानिब जो मशरान हैं इलाका माहिदीन हैं जो हुकूमती अरकान हैं उनको ठोस और पायदार अमन के लिए हिकमत अमली मरतब देनी चाहिए ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए कि जिससे ये बार्डर की बंदिश कुछ अरसे के बाद साल बाद डेढ़ बाद ये सिलसिला ख़त्म होता है कि यहाँ के वो अफराद मकामी जो इन पहाड़ों में रहते हैं उनका ज़र माशी जो है तो इस बार्डर से वाबस्ता है और ये बार्डर जब खुलता है तो उनके घर का चूल्हा जलता है इसके बंद होने से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि बार्डर बंदिश बार बार ना हो। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी।